السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په دراني خدمت کې حاضر یم. ملګرو په دې وخت کې زه په صدبر کلي توحید آباد نوم یو کلي کې موجود یم. دلته مدرسه جواهر القرآن په دغه مدرسه کې یو د پروقار تقریبا انعقاد وشو چې په هغې کې د کلي علاقې د مشرانو سره دلته مقامي علما کرام هم موجود وو. د بار نه پکې هم علما کرام راغلي دي، هغه هم پکې موجود وو. په دې وخت کې زموږ سره د دې مدرسې محتمم محمد شاه صاحب موجود دی. د دې دا تپوس کوو چې د دې په مدرسه د ټول نه مخکې خو محمد شاه صاحب تاسو ته مبارکبادي پیش کوو. دا راته ووایي چې په دې مدرسه کې ستاسو سره د دې ماشومانو تعداد څومره دی او د دې د درس او تدریس څه سلسله روانه ده. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو شکریہ ادا کوو چې تاسو دراله موږ لم ټیم راکو، الله خوشاله کا او الله عزتمن کا. اصل کې دا مدرسه زمونږ په 2021 کې شروع شوې ده. اول خو د جماعت کې موږ درس او تدریس کوو، بیا الحمدلله کېده الله سبحانه نه جماعت کې دریو کالونه بیا یو حاجي صاحب شاه زمان خان حاجي صاحب د شاکوټو د علاقې د صدبر کلی هغه قرباني ورکړه او ازمکه ورکړه مدرسې له. هغه مدرسه بنیاد هم کې خود په دې درې کې الحمدلله دا بلډینګ دا ځای ته ودرسېد. او مخکې ما تاسو ته وویل تقریبا زمونږ سره د دې خلکو آس پاس موږ دې نه چانده کړې ده، نم پیټ شته دی، نم سفیر شته دی، نم په جماعت کې اعلان کړی. الحمدلله دا د خلکو تعاون باندې چا ته وینا وکړو نو هغې چا توله سونه ورکړې، چا ګدمه ورکړې ده، چا 1000 روپۍ ورکړي، چا 50,000 ورکړي، چا 1 लाख ورکړي. تقریبا په دې باندې ټوله 87 څه کم 88 लाख روپۍ خرچ راغلی ده. او زموږ سره چانده شوې ده تقریبا 84 लाख، 3000 اوس هم په هغې کې کمی دی. او طالبان پکې الحمدلله پیله کالو دا سلب پورې پکې طالبان هغه مسافرو نور آس پاس علاقونه چې کوم راځي تقریبا 2.5 دا تعداد دی. او هغه طالبه هغې زموږ سره پرایویټ سکول دی، نو هغه سهار نه سکول ته ځي او د ماسپښین نه وروسته چې کوم دی د سهار نه ماخوستن نه هغې د حفظ د تجوید د کلاسونه او دارنګې چې کوم دی آینده کال لپاره په دې کې اوله ثانیې ترتیب هم موږ وکړو. هغې کې زموږ سره مفتیان حضرات او دارنګې علما موږ واخیستل د هغې ته د تدریس دپاره. انشاءالله آینده کال لپاره د علم سلسله پکې شروع کیږي. دا خو تجوید او حفظ او ناظره او ترجمه انشاءالله مرګرو ډېر په خلوص سره دا کار وکړو. نو خپل بچي انشاءالله دې ته تاسو هر څوک چې هرې مدرسې ته چې بوځئ نو دغه په اخلاص سره به کاري. نو دغه زمونږ وسو انشاءالله کو به د چا د اولاد چانده موږ کوو، د پیسو چانده موږ نه ده کړې. دا مولوي صاحب انشاءالله د خلوص هغه په دې پروګرام کې وکړه. مولوي صاحب دا راته ووایه چې دلته دا کم زمونږ مولوي صاحب چې راغلی د باجوړ نه دې خو هنګامي طور باندې چانده وکړه، خو په بنیادي طور باندې د دې مدرسې دپاره ستاسو سره خو به ډېر داسې هلکان ماشوماني چې د هغې پلاران به په سعودي عرب کې دوبۍ کې یو ځای بل ځای کې کاروبارونه به کوي، نو په هغه خلکو باندې کم غږ کوي. لکه د دې مدرسې خو ډېر غټ اخراجات دي او تاسو چې کومه خبره وکړه په دې په لکونو روپۍ لګي او دا سلسله لا روانه ده، نو په هغه خلکو باندې کم څه غږ کوي چې ستاسو سره څه تعاون په دې مدرسه کې وکړي که ونه کړي. ځکه چې د حکومت ته طرف نه خو د دې مدرسو سره څه تعاون نه وي. نو تاسو څه وایي؟ اخلاص پکار دی. الله رب کریم دې زموږ اخلاص نصیب کړي. مختصر زه تاسو ته ګوشواره خیم چې د دې مدرسې بنیاد یو خو د جماعت دی چې د پخوا نه و، هغې کې مدرسه وه. یو بار دا مدرسه چې کوم دی بلډینګ جوړ شو د 24/6/2021 نه دا بلډینګ شروع شوی. حاجي شیر زمان خان له الله دې د هغه دپاره او د هغه د خاندان د ټولو دپاره صدقه جاریه وګرځوي. دا جماعت چې چا آباد کړی د هغې دپاره صدقه جاریه وګرځوي. د 10-12 کال نه په دې کې دا خدمت روان دی. هر کال په دې کې 60 او 50 او 40-45 پورې قرآنونه ختمیږي. الحمدلله سکلم دا 45 پورې کسان دلته زموږ څخه فارغ شو. دا صدقه جاریه ده که په دې کې یو او دوه پاس شي بس دا د الله رب کریم د طرفه لوی انعام دی په موږ، الله دې قبول کړي. نو په دې مدرسه کې زموږ سره تعاون خلکو ډېر کړی. د ټولو د الله رب کریم عوض کې جنت الفردوس ورکړي. که زنانه دي د غوږونو نه والۍ را درې کړي دي، د غاړو نه هارونه را درې کړي دي، د سپېږمو نه میخکي را درې کړي دې مدرسې ته راوړي دي، د لاسو نه ګوتې درې کړي دي ګوتمې دې مدرسې ته راوړي دي چې رداوالی او دې کې زما ثواب وشي. حقه ثواب به انشاءالله د هغې ثمره او فایده د مرګ نه وروسته به پته لګي. خو انشاءالله چې په دنیا کې به الله دې ته صله او عوض ورکوي او الله به ورته ورښیي چې هغه زنانو کوم قرباني کړي او دارنګې نارینه او که د چا 10 ورځ کېږي 20 کېږي
کزر کیږي هر یو زمونږ سره خپل تعاون کړی دی الله دې په خپل دربار کې قبول کړي تقریبا په دې 3 کال کې زمونږ سره ټوټل تعاون په مدرسه کې شوی 84,94,06,96,630 84,09,630 دا د نقد په صورت کې د سونې په صورت کې د عربونه د پاکستان نه د هر ځای نه دوبۍ نه چې کوم کسان اخلاص کړي ټوټل دا موږ په یو هر یو بیل لیکلي خو چونکې ټیم ډېر لګي د هغې په نومونو اخیستو دا یو خلاصه دا ده چې د ټولو نه 84,96,630 روپۍ جوړې شوي او بیا په دې کې چې کوم دی زمونږ سره په دې کال کې طالبان مسافر پکې دا یو کال شروع شي نو د هغې موږ ترتیب داسې کړی و چې سکولونه به ویل نو پرایویټ سکول هغې له موږ دغه کړی و خاص کړی و ګلوبل سکول زموږ د مدرسې سره ټچ دی نو هغې سره موږ خبره کړې وه چې یاره پیسونه تاسو اخلئ موږ به یې درکوو څه به دا واړه تعاون کوي څه به موږ سره تاسو کوئ او د سرکاري سکولونو چوټي په یو ټیمي بل زموږ د مدرسو چوټیانې په بل ټیمي نو هغه میچنګ سم خوري نه ماسپخیم نه موږ ته خبره نو هغې سره پرایویټ خبره کړې الحمدلله زموږ خپل بچي هم ولځي ښه مضبوط او صحیح کار به کې کېږي ښه قابلان استادان یې سکول هم ښه برابر دی نو د هغې د وجې نه موږ پرایویټ د هغې سره خبره کړې ده چې یاره دې هلکان نه به موږ څه معاوضه لو څه به موږ درکوو څه به راسه تاسو ګزاره کوئ نو هغه هلکانو نه چې کوم ماهانه هغه فیس به اخیستی کېده هغه 6,02,400 روپۍ د هغې نه جوړې شوي خو د کلیوانو نه هغه هم دي چې هغه څوک 300 تعاون کوي څوک 200 دا 6,22,400 روپۍ دی نه هغه جوړې شوي خو دا آمدن راغلی اوس خرچه څومره شوې ده په تعمیر د دې بلډینګ باندې 87,14,332 87,14,332 دا تقریبا 22 کمرې بلډینګ دی لاندې باندې چې د شمار کې 87,14,332 په دې خرچه شوي او راغلي 84,09,630 دي نو مدرسه 3,04,202 روپۍ چې کوم دی هغه مقروضه ده الحمدلله دا به وویو چې دا قرض نه قرض دی ځکه چې دا دومره لوی قرض الله ختم کړي انشاءالله دا به هم الله خلاص کړي او د دې د استادانو د سکولونو دا د فیس د ماشومانو چې موږ کوم هغې له فیس ورکوو د سکول هغه 6,00,000 او 1,09,700 روپۍ جوړې شوي د هغې د هغه فیسونو نه 6,02,400 جوړې شوي واپس چې پلې کېدلي 6,01,700 روپۍ نو د هغې په باب کې مدرسه 9,300 روپۍ قرضداري ده سره د هغې د فیسونه 9,300 روپۍ هغه مقروضه ده زما عزتمندو دا ټول ډیټیل هغه یو ویل ګرانو خو ما هغه د 2-3 کالو نچوړ راټول کړی د 2-3 رجسټرونه هغه مې تاسو ته وویل نو الحمدلله دا د دین کار دی په شریکې به کوو آینده کال کې زموږ د دې مدرسې دپاره د کتابونو اراده ده هغې لمزان له استادان نیولي 2-3 استادان او دارنګې چې کوم دی 2-3 درجې یو درجه 2 هغې کې موږ چې کوم دی شروع کوو نو د هغې د استادانو ځان له چې کوم دی هغه کم از کم 15,000 10,000 او 20,000 باندې نن سبا کېږي هم نه خو موږ ګزاره کوو موږ چاندم نه ده کړې د دې مدرسې دپاره داسې په وازه خوله هېچا ته هم نه دي ویلي نه په جومات کې نه په دغه کې ستاسو په تعاون دا چلېږي آینده سال به کې کتابونه سیسټمي تقریبا 8 استادان دي لاک څه د پاسه د دې هغه صرف د میاشتې د تنخواګانو جوړېږي دارنګې مدرسې کې خرچه ده د طالبانو د ګیس دی یو شی دی بل شی دی عزتمندو دا 1.5 لاک روپۍ باندې د دې په میاشت کې کار نه کېږي دا به زما ستا په تعاون باندې کېږي د زنانو په تعاون به کېږي ځان لپاره صدقه جاریه برابر کړي انشاءالله دا به زموږ په کار باندې راځي د مرګ نه وروستو مخکې به پته نه لګي که تاسو زموږ سره په میاشت کې 1000 روپۍ پی کس تعاون کوئ نو موږ محتاج کېږو نه چاته 500 لکونو باندې اولوزي که هر یو په ځان دا لازم کېږي یاره 1000 روپۍ به زه د مدرسې له ورکوم 500 به ورکوم 100 به ورکوم څومره چې مې وس کېږي نو انشاءالله د دې عوض به الله درکوي دا مدرسه به ستاسو په تعاون چلېږي الله به دا بلډینګ نور هم په دین باندې آباد کړي دا کلی د الله آباد کړي د کلي والا طالبانو له ښه په نرۍ باندې هغه خدمت کړی روټۍ ورکړې خدمت یې کړی الله دې په خپل دربار کې قبول کړي